بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مسلیا و مسلما اما بعد. د نارینه اولاد د پاره شپږمه وظیفه. د کومو زنانو چې اولاد کیږي خو صرف لوڼه پیدا کیږي او هلک نه پیدا کیږي، نو یقینا د دې زنانو فضله باندې داسې یو ارمان وي چې الله رب العالمین ما ته نارینه اولاد راکړي. نو زما عزتمندو، اوس هغه زنانه چې د نارینه اولاد په خواهش کې وي او د نارینه اولاد په ارمان باندې وي او د نارینه اولاد په انتظار باندې ستړي شي چې ما ته الله رب العالمین نارینه اولاد راکړي، نو آیا دې دپاره څه کول پکار دي؟ دغه زنانه چې د نارینه اولاد خواهش لري دا به یا د خپل خاوند ته ووایي یا به داسې قریب رشته دار زنانه ته ووایي دې له په خېټه باندې یو ګول کرښه راتاو کړي او په هغه ګول کرښه به 80 ځله ګوته ګرځئ او په دې 80 ځلو په دې ګوتې ګرځولو سره به همدغه 80 ځله به دا څه وایي یا متینو یا متینو یا متینو. ګول کرښه به تاوئ او د کرښې تاوېدو سره به یو ځل دا وایي یا متینو، بیا به دوباره ګول کرښه تاوئ او هغې سره به دا لفظ وایي یا متینو. نو 70 کرته به دا کیله وایي، ګول کیله تاوئ او 70 پیرې او یا کرته به هم د دې یا متینو ذکر کوي. نو انشاءالله چې د دې زنانه په خېټه باندې کوم حمل وي نو دغه به انشاءالله الله رب العالمین دوی ته نارینه اولاد پیدا کړي، خو شرط په ورله همدغه وي چې کم از کم د 2 میاشتو نه ټیم ووړي او 3 میاشتې تکمیل ته نه وي رسېدلي، نو په دې دوران کې به دا عمل وکړي. نو انشاءالله د دې زنانه په خېټه باندې چې کم حمل وي نو هغه حمل به انشاءالله دې ته الله رب العالمین نارینه اولاد ورکړي، د دې د خواهش به الله رب العالمین پوره کړي.